کله په یو ځمکه باندې ظلم کیږي زلزله راځي، کله په یو ځمکه باندې زنا کیږي زلزله راځي، کله په یو ځمکه باندې لواطت کیږي زلزله راځي، کله ناپ تول کې کمی کیږي زلزله راځي، کله د خویندو حقونه خوړل کیږي زلزله به راځي، کله یتیمانانو حق خوړل کیږي زلزله به راځي، کله د منځ او دس اهتمام نه کیږي منځونه قضا کیږي زلزله به راځي، کله په کور کې د میندو نه نوکري جوړې شي او د لوریانو نه د کور ملکې جوړې شي زلزله به راځي، چې کله بچي پلار ته نیغ میخ کیږي زلزله به راځي، چې کله د مسجد د امام قدر او قیمت ورک شي زلزله به راځي، کله یو عالم دین ته سپک نظر شروع شي زلزله به راځي. د الله احکامات ماتیږي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارکې طریقې پامال کیږي زلزله به نه راځي. د اسمان ارادي هغه موږ ته ښه نه دي زما محترم، په دې کې هیڅ شک نشته. نن دی که سبا دی د الله په عذاب کې به دا بندگان را گرفتار شي او د الله پکړ د الله عذاب هغه داسې پکړ دی چې د هغې نه بیا خلاصېدل نشته. قسم په رب العالمین زه په کمره کې ناست یم او یریږم چې څه ګناه رانه شوي وي، چېرته د کمرې دا چت را باندې الله راونه غورځوي. اینی ټایم د الله په پکړ کې یو، د الله په پکړ کې یو. نو الله پاک فرمایي انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. موږ دا ځمکه پیدا کړله او د دې ځمکې د پاسه دا څیزونه د دې ځمکې ښایست هم وګرځولو. نو څه خلکو د دې څیزونو سره محبت شروع کو او څو خلکو د الله سره محبت پیار شروع کو. د دنیا دا ښایستونه الله پاک فرمایي دا امتحان ذریعه ما وګرځوله د دې دپاره چې زه وګورم زما بندگان د دې دنیا په ژوند کې څومره خلک ما راضي کوي، څومره ما ناراضه کوي، څومره د دې څیزونو سره محبت کوي، څومره زما سره محبت کوي. یاد ساتئ الله پاک فرمایي یو ورځ به د دې ځمکې نه دا هر څه موږ میټاو کو، دا باغات به ختم کو، دا ونې بوټي به ختمې کو، دا بنګلې به ختمې کو، دا لوی لوی مارکیټونه زلزله به راشي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زما محترم الله پاک فرمایي یو شی به نه پرېږدم، یو شی به نه پرېږدم. الله اکبر. اسمانونه به الله پاک راوغورځوي، هغه غړمبار به وي، ځمکه به الله وشلی. په دې ځمکه کې دننه څومره قیمتي قیمتي لال سونه جواهرات دا به بهر ته راویستلی شي. د دنیا هغه اصل قیمت، هغه اصل قدر، هغه اصل اصلیت به هغه زما محترمو د الله بندگانو ته مخې ته راشي. الله حبیب د خپلو صحابو سره په یوه لاره تېرېږي، هلته یو مړه چیلۍ پرته ده. الله رسول فرمایي دا مړه چیلۍ په یو درهم باندې تاسو کې څوک اخلي؟ و یا رسول الله په دې باندې څوک څه کوي؟ دا خو مرداره چیلۍ ده، مړه چیلۍ ده، په دې څوک څه کوي؟ هیڅوک دې اخیستلو ته تیار نه دي. وایي ښه، ویم دقه شان څنګه تاسو د دې مړې چیلۍ نه نفرت کوئ او دا درته یو سپک شی ښکاري او په یو درهم باندې تاسو دا نه اخلئ، همدقه شان الله ته دا دنیا د دې چیلۍ نه زیاته مرداره او ناخوښه ده. حدیث کې محمد رسول الله فرمایي دا دنیا ملعونه ده او په دې دنیا کې څه شی دي؟ دا ټول ملعون دي مگر د الله یاد، د الله ذکر، عالم او متعلم. دا الله ته خوښ دي. یا د الله ذکر، یا عالم جوړ شه، یا متعلم جوړ شه، یا خلکو ته دین ښایه، یا د خلکو نه دین زده کوه. نن چې کوم علما دي موږ عالم څومره په مشکله باندې قاري صاحب تیار کو د امامت دپاره، دې معاشري د مړو د جنازو دپاره موږ مولانا صاحب تیار کو، عالم تیار کو، او دې ته نه یو ګولۍ تیرو بیر وباسي او شهید یې کړي. بیا څه وایي عالم معاشري له څه ورکړي دي؟ دې معاشري عالم له څه ورکړي دي؟ تاسو علما شهیدان کوئ، حافظان شهیدان کوئ، جماعتونه شهیدان کوئ، مدرسې راله ورانوئ. موږ طلبا قرآن ته ناست یو، حدیث وایو، قرآن وایو، او دوی راشي بم بلاس کی د هغه طلباو د بدن غوښې هغه زما عزتمندو دیوالونو پسې ونښلي. موږ د هغه طالبانو غوښې په بورو کې راغونډې کو. نو دا منظر الله نه ویني، زلزلې به نه راځي. نو هغه علما چې په دې سختو حالاتو کې ستا د ایمان
د حفاظت دپاره مدرسې جوړې کړې دي، مرکزونه آباد کړي دي. زما محترمو تا ته اصلاحي بیانونه کوي چې ستا ایمان جوړ شي، ته اصل د زندګۍ مقصد وپېژنې چې ته دې دنیا ته الله څه دپاره رالیږلی. د هغه عالم سره موږ نفرت کوو، هغه عالم زموږ په چهره باندې زموږ په سترګو باندې ښه نه لګي. نو څه به په موږ او تاسو باندې ښه حالات راشي، ښه ورځې به راشي، څه به خوشحالي او سکون به وګورو. چې زما محترمو سجینکۍ د کور نه بهر په یو دشته کې ناست دي او هلته زما محترمو یو چومپړه وهلې ده او هغې کې زندګي تېروي. هغه رونې راځي زموږ دې خویندو ته زاري منت وکوي چې کور ته راشي، دې د کور نه بهر ژوند تېروي. دا ولې؟ بله ورځ زموږ مجاهد ختم نبوت او زما محترمو یو نډر عالم دین مولانا رحمان الله حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایل چې وایي زه لاړم هغه جنکو نه ما تپوس وکړو چې پلار هم په سرو سترګو باندې جاړي او تاسو د کور نه بهر ده خیمه لګولې ده، کور ته لاړې شئ. یا جنکو راته څه وویلې چې مولانا صاحب تا ته څه پته ده موږ څه وجې نه د کور نه بهر راوتي یو؟ وایي د څه د وجې نه راوتي یې؟ وایي دا پلار هر شپه زمونږ د عزت لوټ کولو پسې زمونږ کمرې ته راځي. یو پلار خپل لور ته زما عزتمندو په داسې نظر باندې ګوري. قیامت به نه راځي، زلزلې به نه راځي، طوفانونه عذابونه به نه راځي. یو جنۍ چټ راولېږو وایي جی په کوم صورت کې خودکشي حلاله ده؟ نو د دې چټ په دې بل سیډ باندې ما ولیکه رحمان الله حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایل چې ما د دې چټ په دې بل سیډ باندې ولیکو چې خودکشي خو په یو حال کې حلاله نه ده او وجه څه ده چې ته خودکشي کې او د خودکشي متعلق تا تپوس کړی. زما محترمو هغه جنۍ دوباره خط راولېږو وایي زما رور دی روزانه مانه چې کوم دی د زنا طلب کوي، روزانه زما عزت باندې حمله کوي، زه د هغې نه ځان بچ کوم. نو د رور دا حل شي، د پلار دا حل شي. نن چې دا ښځې لغړې تغړې دي بازارونو ته راووتلې، نن په دې سوشل میډیا باندې دا ډمانې تاسو ګورئ، دا فحاش لباس کې راوتي دي، دا پسې وروسته د دې مشران نشته، دې ځان ته پښتانه وایي. زما محترمو دې پسې نکه مه کوه لا څوک نشته، د دې مشر سپورټ دی د پسې چې تکړه شه کنجرتوب کوه، فحاشي کوه، عریاني کوه، د دې سپورټ وي، د مشرانو سپورټ وي ورپسې. زما خور ده هغه دې جرأت وکړي د کور نه دې بهر راوځي، هغه دې جرأت وکړي هغه د سر نه لوپټه کوزه کړي. وجه څه ده چې مشران یې غیرتیان وي، مشرانو کې دین وي، مشرانو کې حیا وي، مشرانو کې پښتو وي. تاسو خو د پښتو نو شرمولو، په زانګو کې به ماشوم نه اوده کېده. قسم په رب العالمین دې زنانو دې ښځو به خپلو ماشومانو ته ویلي اوده شي پټان آګیا پټان پښتون راغی اوده شه. نن هغه پښتون نه دله څه جوړ که؟ وجه څه ده؟ زنانو لم ازادۍ نه ورکړي، د کورونو نه زنانه ووتلې بهر روډونو ته ووتلې. دا منظر تاسو وکتو چې هغه ښځو به چغې وهلې میری جسم میری مرضي. هغه منظر موږ په خپلو سترګو باندې وکته. بی بی عایشې په عزت باندې خلکو ټاکه واچوله، حملې پې وکړې، د صحابو په عزتونو باندې خلکو حملې وکړي، د محمد رسول الله په عزت باندې حملې وکړي. قسم په رب العالمین دومره حده پورې په دې پاکستان کې چې قرآن مجید زما محترمو د جمعې مونځ شوی دی، بیا یو بدبخته راغلی دی قرآن یې اوچت کړی د المارۍ نه او په باتروم کې غورځولی دی او د پاسې پې ډک او دسمات یې کړی دی. په دې پاکستان کې دا ټول مناظر زما عزتمندو شوي دي. احتجاج چا وکړو؟ چا دا خبره اوچته کړه؟ چا زما عزتمندو؟ بس صرف مذمت 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 مذمت. نن د مسلمان وینه تویږي، نن د مسلمان وینه ارزانه ده، د عالم وینه ارزانه ده. قسم په رب العالمین زمونږ د خویندو میندو عزتونه لیلام کیږي. موږ د خپل د زندګۍ مقصد پیژندلی نه دی.